سورہ تکاثر وہ چونکہ وړاندې صورت کې ډیبټ خبره وشوه چې ډیبټ زیات شو نو تباہ دی او الله تعالی فرمایي تاسو رواني ډیبټ طرف ته الله تعالی و انسان چې روان کریډټ طرف ته نه روان ها میجارټي کوم روانه ډیبټ طرف روانه نو خلاصه صورت چې جمع کولو د مال انسان کیرلیس کړی دی لولیک جمع کولو د مال یا حرص د مال انسان کیرلیس کړی د آخرت په حواله بے پروا کړی he does not think about that نو الله تعالی فرمایي چې دغه لپاره ډبل پنشمنت ان سنس چې یو خدغه مال چې د جمع کړی دی دا ان ون وی ار دی ادر د خدای فیور هم دی څه شي د خدای نعمت دی نو الله یو خبر دې تاسو کوم چې ما در سره دا کول تاسو کو دا یو پنشمنت دی او دویم پنشمنت الله تعالی فرمایي په خپل به ایکسپیرینس کې عذاب چې ټیسټ خد الله دې موږ بچ ساتي دا ودی کوته څه په خان یو دا چې د نعمت پختنه وکي نو د سپیریئر اتارټي یا د غټ کوټ پختنه هغه یو مصیبت ده صحیح او دریم دا چې ایکسپیرینس کوي به د عذاب چې دی ولې کیرلس الهاکم التکاثر الهاکم معنا غفلت اغفلکم الهاکم التکاثر غافل کړي تاسو التکاثر کمپټیشن ان ایکومولیشن منی تکاثر معنا کمپٹیشن اینڈ ایکومولیشن کیوں کمپٹیشن چھوڑو یو کو داوی چې سړی بل چا نه ګوري خو ځان له جمع کوي صحیح ابل دا چې ټارګټ داوی چې نه چې درغنی نه مکه کیږي ذکر اړ روان دی اجغنی اور اړ روان دی زبر داغه نه مکه دا کمپٹیشن والا کم مصیبت دی ډېر زیات دی صحیح امون دلته په کمل کې چوز دا کمپٹیشن دی خصوصا پیر نمی پرد مریدان دی پران پیر نمی پرد دا کم لوکل خلک دې بدرو مصیبت کې نه دا مونږ نقلیان چې مونږ دې مصیبت اخلي صحیح د لوکل خلکو به شاید یو بل سره نه خود زره کمپټین نه سړو چې پلان کې سره مرسيډیز دې مونږ کولا شان ټټه کې ګرځو بس دای بادشاہان دي مونږ خو دې غما غستیو ها حمید ذکر ته د فلانی خبره بیا کتلې و غاړه کې سورلې خپل لاس ولا کړو ته وکړه اته مال سره صحیح بل بدوا ټیشي الله صحیح اتاو قتل حاجی غنی څنګه موټر کې راغله ها امو خو دې خپل موټر چې کوزیدونو شرم راغله تا خپل بیت ویل دروچو او کله دا ګور اج باری غریب ما ډېر لري ورته چې وای څو څونه ګوري صحیح نو دې ته وای تکاثر معنا کمپټیشن دنیا کې کمپټیشن نو دې خلک کې ورلس کړي دغه چې کله د کمپټیشن تصور پیدا شي دنیوي اعتبار سره د آخرت تصور مکمل طور ختم شي اخو بیا پرایورټی نه چې پرایورټی نه سړی به دغه مطابق تھینکینګ سره کوي چې کوم شی تا پرایورټیز کې نه نړۍ مطابق به سړی سوچ کوي ها بیا خو سوچ دیو چې الله تعالی لفظ الله او چې دغه مطابق سره ټوټلی کیرلیس دی ځکه چې هغه په پرایورټی په ایجنډا نشته اته برنامه کې نشته څنګه ته فلاخه حالانکه په کار چې مسلمان په برنامه کې پټاپ وي الہاکم التکاثر غافل کړي تاسو التکاثر الہاکم التکاثر غافل کړي تاسو التکاثر کمپټیشن د ډیروالی د مال مقابله د ډیروالی د مال حتا زرتم المقابر او الله تعالی فرمایي دا یو داسې پروسس دی چې دې ان نشته تر قبر پورې لګي ورسره دا مسله څه کوي زما په خپل څو په ریټایر کیږي نه ریټایر کیږي نه دا رقابت تر مرګ پورې دی دیو جل الله حتا زرتم المقابر چې سو پورې نار خالی ورته نه وړي یا لنکاس سره څنګه چې غني ګور الله تعالی خو موږ خالق ته زموږ په ټولو کمزورو په سو پورې نار خالی ورته نه وړي ترغه پورې سٹاپ ته ځل کې ها حتا زرتم المقابر تردی پورے چه تملاقش مقبرو سرا کلا صلی اللہ تعالی وی داس نه د فکر د کلا معنا ده دا انسانیت نه راته سکے کلا د کلا معنا دا څه ته کومګو ا بیگ نو موږ راځي ته بیگ نو بیگ نو دې ته وای نو دا کلا معنا ده کلا ویلې لا نو دا معنا به نو کلا تاکید سره الا سره لا سره یو لام بل لاړی او سره کاف راړو دغه د لام باندې شد کنه صحیح شو ها نو دا لفظ چې دروغ وکړ نو دې ته وای بیگ نو لکه الله تعالی دا څه وې الله تعالی وای ته لګیای دي کمپټیشن کې تر مرګ لګیای نو صحیح دا حسین دا اوس خدای دا څنګه کې سړي په کوته کوالي پړق ولوري چې دا څنګه کاو کني نمبر کوم
نه بس هغه چې وایي چې نو صحیح باس په چې وایي چې نو بس بیا نو دی نه او دا خو باس نه او خالق دی مالک دی د کائناتو بادشاہ دی او نو یې ومنوي څه وایي نو دا کلا ده کلا سوف تعلمون زرد چې پوهې بشئ ثم کلا دن نو ثم کلا بیا سوف تعلمون زرد چې پوهې بشئ کلا نو پدریم ځل لو تعلمون علم الیقین کته پوی دی علم الیقین پاساسی او بنیادی علم باندې یعنی کدا خبره صرف د تیوري په انداز په امتازون پوی کړی علم الیقین څه ته وایي تیوري ته دا تیوري کوم علم الیقین څه ته وایي تیوري ته دې پسې بیا دویمه مسله حق الیقین حق الیقین هغه ایکسپیرینس وی بٹ اپان ادرس دا ولې ها ایکسپیرینس بٹ اپان ادرس تجربه د قبل چا باندې او درېمه مرتبه د عین الیقین ایکسپیرینس آن یور اون سیلف ایکسپیرینس آن یور اماتا ته مثال درکړه دا تیوري دا تیوري چې اور شی سوځي تاسو څه تیوري دا چې اور شی سوځي او تیوریټیکل مونږ دی باندې پوهیږو صحیح اوس چې شی دی ورته ورغورځو او وې سوځو دا حق الیقین دی ایکسپیرینس اپان ادر یعنی سمثینګ ایلس په بل شی تجربه وکړه چې واقعي وې سوځو اګه خپل لاس په کې وردم نه او هغه وسوځو دا مسله د عین الیقین د ایکسپیرینس آن یور اون سیلف الله تعالی فرمایي نن په دې تیوري باندې ځان پوهه کا کړي د امیاس کې مرتبه اوس کې کوم ښه دا نه چې ته تماشې ته ولر زبانو وسلو ایکسپیرینس اپان ادر بني ایکسپیرینس آن یور اون سیلف اصل ډیر په صحیح طریقې پوه کړو څنګه حیات ډیر ښه پوه نه کړو ادا څه پوهونم صرف خدای کولی شي د دې قران یو کلمه وي چې دا چا کلام د ژوند په هر مرحله کې کلا لو تعلمون نا لو تعلمون علم الیقین کچرتا سو پوی دے د تیوری تر لیول هم لترون الجحیم لترون الله تعالی داسنه وی لتعلمن الجحیم په جهنم به پوشي وي خدای وی جهنم بدلی دلو سبا کړ یعنی کدی تیوری باندې اومستا یقین پیدا شون جهنم به اونې چې واقعي دا په کوم شي کې اختیار دا جهنم دی تاسو کوم شي کې اختیار کوم کمپټیشن کې د دې خو ان نشته د دې ان نشته نو د سپین سره د خوب نور ټینشن نه پیږي دی وجه خوب ګولای شي تاسو مالدار خلک شي دې ځکه دې خوب ګولای شي دا خوب په ګولو ولم خوب نور شي دا وره الله تعالی فرمایي لترون الجحیم کستا په دې تیوري یقین نه ده جهنم به وي دي دا ژوند ځان له مستقل جهنم دی دا ژوند جهنم نه کم خو نه دی چاوي دا څو مالدار سره دې 2 غنټه خوب کو دا کوله به عذاب نه سم کو مونږه چې بس دا غریبی هم ډیر خشه دی ها دا غربت نه خشه نشته دا ډیر خو په کېږي اوس مونږه نه رحمت کو بس هغه شو خو دې نور صحیح شو دا اوس نه سم باندې ما څه ما لږه ډیر خوب نه کیږي ها هغه کنه په نوم راځي چې مې مانځل امر راغلی مې سره امر ته ولن بل شامل کار نه راځم خو مې برای دې ډیر نه زوړم دې سن دوه مجلس کو دا خو سادي بابا یو واقعا نقل کړی دا په یو کلی باندې سیلاب راغی او براله نو ډېر وګوي نو مالدار خلک اختو او دا فریج دی دا فریزر دی دا هغه زمانه ارته چې قیمتي څه او دا کوشن دی دا بستر دا دغه د سرو کاله دی او دغه بکس دا فلان کې ډینګلې س او یو غریب سره صحیح دا کور کې کټم نو چې په دې شی بس یو صادر او به ځان ته غړو صحیح کله به پاس ځان باندې چې کله به لاندې بس سیلاب راغی نه دا صادر در پوګه یو غریبای پاک بادشاہي نن دې د په پټه پښوم کله کې د خدای په قهر اخته نو کور پر خودی شي نه تم دې شي صحیح وینو کور نو سادي بابا وای هغه د مال رجم کولو باندې ته سیلاب کړل یو دا غریب سره پښو ګره کامل نه انا بس کور نه پرې فلانو کلا لو تعلمون علم الیقین نا کچره تاسو پوی دې د علم الیقین تر مرتبه لترون الجحیم لذل بو جانو خپلستر گو سرا د ژوند هی جهنم دی کتره په سوچو دا ژوند دغه لوی جهنم دی ثم لترونها ابیا بتاسوینی دا جهنم عین الیقین ایکسپیرینس آن یور اون سیلف خدای وای دا مېس کې مرتبه ګورې سکپ کوم صحیح قیامت پر پکې دانش دا چې ته ګوره د بل څنګه سوځي نه خدای وای ته منډه کړه چې تا څنګه سوځي ثم لترون عین الیقین
تسألن ابیا بتاسو نه تپوس کول شي یومئذ پتا اور ازبانه غن النعیم د نعمتونو متعلق. نو خلاصه صورت چې دنیا ته اولین ترجیح ورکول او نمبر 2 ترغیب آخرت ته.